الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں چې د اسلامی تعلیم مطابق د دین صرف دو برخې دي. یا دا ویلی شو چې دا تعلیم دوه لوی مقصدونه لري. وړومبی دا چې یو خدای د انسانو پیژني، یعنی څنګه چې هغه په الواقع موجود دی او هغه سره مینه کول او خپل وجود داسې د هغه رښتونی اطاعت ته سپارل لکه څنګه چې د مینې او د اطاعت شرط وي. او دویم مقصد دا دی چې انسان دی د خدای پاک د بندګانو خدمت او د هغوی همدردۍ کې خپل واړه قوتونه ولګوي او د یو بچا نه واخله تر یو ادنا انسانه پورې چې کوم احسان کوونکي خلک دي هغوی سره دی د شکرګزارۍ او د احسان سلوک وکړي. بیا هغوی فرمایي چې اسلام د تعلیم دوه برخې کړې دي، یو حقوق الله او بل حقوق العباد. د خدای پاک حق دا دی چې انسان د هغه واجب الاطاعت وګڼي او د بندګانو حقونه دا دي چې انسان د خدای پاک مخلوق لپاره همدردي لري. دا کار سم نه دی چې انسان د صرف د مذهب د اختلاف په وجه څوک بازار کې. داسې قسمه نور ډېر ارشادات او تحریرات دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام خپلو کتابونو او ملفوظاتو کې فرمایلی دي، او دا د خدای او د بندګانو د حقونو د قیام تعلیم دی چې دنیا نن اجت لري. همدغه تعلیم دی چې کله موږ دنیا ته وړاندې کوو نو دنیا حیران شي، او بیا چې دغه اسلامی تعلیم نور جزئیات په تفصیل کړی شي نو د اوریدونکو حیرانتیا نور هم زیاته شي، ځکه چې په عام طور خو غیر مسلم دنیا او د اسلام مخالفینو لخوا خو د اسلام باره کې عمده اوریدل کېږي چې اسلام د شدت پسندۍ او د حقونو د غصب کولو مذهب دی، او خپل دا دلیل هغوی د مسلمانانو د ځینو ډلو د عملي نمونو په حواله وړاندې کوي. یعنی هغه عملي نمونه چې څرګندونه له بدقسمتۍ نه د ځینو مسلمانانو د هغوی د ډلو له طرفه کیږي. خو لکه څنګه چې ما وویل چې کله د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوې او د خلفای راشدین او د صحابه رضوان الله علیهم د نمونو په حواله چې د اسلام د تعلیم حقیقت هغوی ته وړاندې کړی شي نو حقیقت هغوی ته ښکاره شي، او بیا چې ورته دا ویلی شي چې هم د دغه تعلیم نفاذ لپاره په دې زمانه کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام را لېږلي دي او جماعت احمدیه د دې تبلیغ هم کوي او په دې د عمل کوشش هم کوي. نو د دنیا پام د جماعت طرف ته پیدا شي. ما دا لیدلی دی چې د سخت نه سخت مخالف ته چې هم دا تعلیم په ښه ډول وړاندې کړی شي او د عملی نمونه په ذریعه هم د دې د اظهار کوشش وشي نو په خلکو یو غیر معمولی اثر کېږي. نو بهرحال دا وخت دغه تعلیم د تفصیل بیان په ځای زه دا ویل غواړم چې تیرو ورځو کې آیرلینډ کې د جماعت احمدي د وړومبي جماعت د پرانیزې دستوره وه
تاسو ټول به زما خطبه ته اورېدلې وي او بیا هغه ورځ ماښام چې کوم د غیر احمدیانو ملګرو سره چې ملاقات او تقریب شو هغه نیغ په نیغه نشر کړی شوی و نو هغه هم تاسو اورېدلې وي هغه کې هم ما هم دغه تعلیم په حواله یو څو خبرې کړې وې او عموما د غیر احمدیانو مخې ته زوم په دغه حواله خبرې کوم چې په هغوی بیا دا خبرې سره هم کوي هلته ګالوی آیرلینډ ته چې کوم زموږ میلمانه راغلي وو په هغوی هم ډېر اثر وشو دې نه علاوه پریس انټرویوز او سیاستدانانو او تعلیم یافته طبقې سره هم د اسلام تعلیم په حواله خبرې وشوې په هغوی اثر هم وشو د دې اظهار هم هر چا وکړو د آیرلینډ د خلکو خوبي دا ده چې هغوی مثبت یا منفي اظهار په ښه څرګند ډول کوي یا که خبره یې خوښه نه شي نو بیا هغوی خاموشه پاتې شي هسې بې وجې تعریفونه هغوی نه کوي نو نن به زه د هغې دورې په حواله یو څو خبرې وکړم او د خلکو تاثرات به بیانوم دا تاثرات چې موږ وینو یا لولو یې نو د خدای پاک هم طرف ته زموږ توجه پیدا شي او توفیق ترلاسه شي چې څنګه خدای پاک د جماعت د پیژندنې او د اسلام د حقیقي تعلیم د خورولو توفیق را کړی دی زه چې آیرلینډ ته ورسېدم نو په بله ورځ د هغه ځای جماعت په پارلیمان کې د سپیکر او د هغوی د کس طرح اللہ تعالی جماعت کا تعارف اور اسلام کی حقیقی تعلیم پھیلانے کی او د هغوی د پارلیمان د ځینو غړو سره یو پروګرام جوړ کړی و چې ډېر ښه ماحول کې وشو جماعت نے پارلیمنٹ هاوس میں د آیرلینډ د قومي پارلیمان سپیکر سره ملاقات وشو ډېر خوش طبیعته آیرلینډ کی نیشنل پارلیمنٹ مخلصه او انسان سره همدردي لرونکی انسان دی انصاف خوښوي هغوی ویل چې جماعت سره زه تعارف لرم او ستاسو د جماعت کارونو ته موږ د قدر په نظر ګورو دلته جماعت وړوکی دی خو د خدای پاک په فضل ډېر فعال دی اور آپ کی جماعت کے کاموں کو میں ځان باره کې هغه ویل چې زه اگرچہ جماعت یہاں چھوٹی ہے روانډې ته تللی وم نو د افریقې ځینو ملکونو کې چې کومې دشوارۍ او کم مشکلات دي د هغوی نه زه ښه خبر یم بهرحال هغوی سره خبرې وشوې جماعت چې کوم خدمت کوي په افریقني ملکونو کې د هغې باره کې ما هغوی ته وویل چې څنګه موږ هلته سکولونه چلو غریبانو له د څښلو اوبه ورکوو او نور چې کوم رفاهي کارونه دي هغه هم کوو او دا هر څه هلته د مذهب او د ملت تفریق نه بغیر کېږي په کومې خبرې چې هغوی د ټولو نه زیات حیران شو هغه دا وه چې ما هغوی ته وویل چې زموږ سکولونو کې مذهبي تعلیم هم ورکړی کېږي خو هېڅ قسمه جبر دې لپاره نه وي د هر مذهب سبق ویونکي د خپل مذهب تعلیم ترلاسه کولی شي د انجیل تعلیم هم ښودلی کېږي نو سپیکر صاحب چې دا واورېده نو ډېر حیران شول ځکه چې د عیسایانو چې کوم مشنري سکولونه دي هغوی په زوره صرف د عیسایت تعلیم ورکوي او د انجیل د تعلیم تدریس کوي او اسلامي تعلیم مسلمانانو ته هم په زوره ښودلی کېږي نو دا چې واورېده چې داسې ازادي زموږ لخوا ورکړی کېږي نو دا هغوی لپاره ډېره د حیرانتیا خبره وه بیا هم پخپله دا وویل د ترهګرۍ باره کې چې ځینې ځایونو کې د عیسایانو له طرفه هم ظلم کېږي خو عیسایت له څوک الزام نه ورکوي نو په دې ورته ما وویل چې همدا فرق دی چې مسلمانانو سره په دنیا کې د تعصب اظهار کېږي یعنی د عیسایانو لخوا که څه غلطي وشي نو څوک عیسایت نه بدناموي خو که مسلمان څه غلطي وکړي
یا ظلم وکړي نو د اسلامي تعلیم د بدنامولو کوشش کیږي. نو بهرحال په خپله د هغوی هم همدا خیال و او زما خبره سره هغوی اتفاق وکړو. همدغه شان بیا د پارلیمان تقریبا 100 غړو سره هم زما ملاقات وشو. هلته زمونږ یو د پارلیمان ممبر دی ایمن کین، هغوی زما تعارف هم وکړو. د هغې نه پس د جومات د کارونو تعریف هم وکړو. ډېرې مودې راسې جومات سره هغوی پېژندنه لري. هلته ځینې سوالونه هم وشو. نو ما ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشنګویۍ مطابق د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ باره کې وویل او د هغوی تعارف مې وړاندې کو. نورې خبرې مې وشوې. دا سیاستدانان دا ګڼي چې لکه مونږ یعنې جماعت احمدیه ځان د نورو مسلمانانو نه د بیل ساتلو کوشش کوي او کله چې موقع رام شي نو مونږ د خبرو اترو طرف ته رغبت نه لرو. نو همدا شان یوه پوښتنه چې وکړه چې آیا داسې موقع چېرته راغلی ده یا که پیدا کړی شي چې غیر احمدیانو عالمانو یا د مخالفینو چې کوم لیډران دي هغوی سره په یو پلیټفارم باندې ممکن و خبرې اترې وکړو. نو ما ورته وویل چې مونږ خو هر وخت تیار یو، که تاسو یو داسې پلیټفارم مهیا کول غواړئ نو مونږ هلته هم تلو له تیار یو. خو زه خبر یم چې هغوی به نه راځي ځکه چې تېرو ورځو کې همدلته د بي بي سي یو پروګرام هم کېدونکی و. زمونږ یو هلک د ټیم ممبر و، هغه ته وویل بي بي سي والاو چې مونږ به ستاسو موقف هم اورو او بیا یو غیر احمدي هم رابللی و. خو غیر احمدي چې خبر شو چې یو احمدي ملته را روان دی نو هغه د راتګ نه انکار وکړو. نو دا د دوی حل دی ځکه چې خبر دی چې حقیقت خو دوی لري نه، څه چې ورسره دی نو په دروغو یې بنیاد دی. بیا د ښځو د ازادۍ په حواله خبرو وشوه، هغوی پوه کړی شو او ډېره تسلي وشوه. بیا د فرقهواریت باره کې هم هغوی ډېر سوالونه وکړه چې ولې شیعهګان او سنیان وي. نو ما ورته وویل چې څنګه یهودیان او عیسویان هم فرقې لري نو هغه شان په اسلام کې هم فرقې شته، خو اسلام خو د دغو فرقو پیشنګویي له مخکې نه کړې وه او همدا د جماعت احمدیه د بنیاد وجه ده ځکه چې دا ټولې فرقې را یو ځای کول د راتلونکي مسیح کار و او دا کار د خدای پاک په فضل جماعت احمدیه کوي لګیا دی. بهرحال د دغو ټولو خبرو په هغوی ډېر ښه اثر وشو. په هغوی کې یو څو خلک د جمعې په ورځ د جومات چې د پرانیزې کومه دستوره وه هغې له هم راغلي وو. د 100 نه زیات مېلمانه وو چې پکې د پارلیمان 15 غړي، 2 سینیټران، 2 د ښار د کونسل ممبران، د ګالوې د پولیس چیف سپرنټنډنټ، د ګالوې د بشپ نماینده په خپله هم د بشپ دی، کونسلران وغیره، استادان، ډاکټران، انجینران، وکیلان او مختلف خلک راغلي وو. بهرحال ډېر ښه ماحول کې د پرانیزې هغه دستور وشوه. جان ریبرټ نومې یو مېلمه چې سیاستدان وو هغه وویل چې نننۍ د دستورې ما کې ډېر مثبت جذبات پیدا کړه. د خلیفة المسیح خطاب نه زه ډېر متاثره شوم. د اسلام باره کې زما نظریه بیخي بدله شوه. هغه وویل چې زما یو ملګری په سعودي عرب کې اوسېږي، د اسلام باره کې چې هغه کومې خبرې ماته کوي نو دلته د هغې نه مختلف یو ښکلی اسلام ما ولیدو. ستاسو خبرې اورېدو نه پس زه خبر شوم چې اسلام واقعي د امن، د مینې، د محبت او یو بل لپاره د همدردي او رواداري لرونکی مذهب دی. د ګالوې د کاونټي ډپټي میر وویل د هغوی بیان تواده ترې لږه برخه بیان کوم. هغه وویل چې د مختلفو عقیدو خلک یو ځای کې جمع لیدل ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دا د دې خبرې ثبوت دی
چې آیرلند په خاص تور ګالوی اسلام احمدیت ته هرکلی وایي. نو دا د اسلام ښکلی تعلیم دی چې مخالفین یعنی د نورو مذهبونو خلک هم ورته هرکلی وایي. بیا د قومي پارلیمان ډیپټي سپیکر مایکل پیکټ وویل چې ډېره ښکلې دستوره وه او زما د پیغام باره کې ویل چې د مینې او د محبت باره کې دا خطاب ما لپاره ډېر حوصله افزا دی او دې پیغام نه معلومیږي چې د مینې پیغام څومره طاقت لري. بیا هلته هغې دستورې له راغلي یو مېلمه ما ته وویل چې زه ډېر خوشحاله یم او د مینې او د امن چې کوم ستاسو پیغام دی د هغې نه زه ډېر متاثره شوم. زه به دا پیغام خپلو نورو ملګرو ته هم رسوم. بیا ډېډري مکینا نومې یو مېلمه وویل چې د مختلفو پس منظرونو سره تعلق لرونکي خلک یو ځای کې جمع او متحد مې چې ولیدل نو ډېر خوشحاله شوم. خدای دې وکړي چې نننی دا دستوره دې زموږ معاشرې کې د فراغدلۍ د روایاتو پیل کوونکي دې ثابته شي او د آیرلنډ ټول خلک دې د دې برخه شي چې موږ یو بل سره د مثبت تعلقاتو په بنیاد د ژوند تېرولو طریقه زده کړو او آیرلنډ کې دې د یو بهترینه مستقبل بنیاد کېښودی شي. نو دا د جماعت ښایسته تعلیم د اسلام ښایسته تعلیم چې جماعت وړاندې کوي او اغیاره مجبوري چې هغوی د دا تعلیم خپلولو طرف ته پام وکړي. بیا یو مېلمه وویل چې دې کې هېڅ شک نشته چې نن سبا خلک د اسلام نه ډېر ویریږي خو دغه دستورې موږ ټولو له د مذهبي برداشت سبق راکړو. خلیفه موږ د اسلام او د قرآن چې کوم د مینې او د امن تعلیمات دي هغوی نه خبر کو. دا موږ ټولو لپاره ډېره د اطمینان خبره وه. نننی د دستورې نه موږ ډېر څه زده کړل. بیا یو مېلمه جنی میکلین وویل زما خطاب باره کې چې دوی د ځینو ډېرو اهمو امورو ذکر وکړو او هر تن چا چې د خلیفه خطاب اورېدو ښکاره وه چې ډېر متاثره دی او دا هم یوه اهمه خبره ده چې خلیفه په خپل خطاب کې د مسلمان دنیا چې کوم تضادات دي د هغوی ذکر هم وکړو. همدغه شان د اسلام حقیقي تعلیمات نه د خبرېدو په حواله هم د خلکو ډېره تبصرې دي. بیا یو دام دا چې دا خطاب د حکمت نه ډک او زړه راښکونکی و. بیا یوه مېلمنه وه هغې ویل چې کم د امن پیغام چې دوی ورکو او د جهاد چې کم وضاحت وشو زه ډېره متاثره شوم او د دې جماعت نامه په معاشرې کې یووالی له وده ورکوي. دلته په راتګ زه د اسلام باره کې د یوې اسلام باره کې یوه نوې قسمه آګاهي ماته ترلاسه شوه. بیا د ګالوی د کاونټي یو کونسلر ټام هیلې وایي چې خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغام دا غږ د په ټوله دنیا کې واورېدی شي او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي سفیران شئ. نو دا عیسایان هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت کوي او د هغوی د پیغام د خورېدو دعا کوي. بیا یوه مېلمنه چې د ډبلن د ایجوکیشن فاونډیشن ډیپټي پرنسپله وه وایي چې د جومات نوم چې تاسو مریم ایښی دی نو دا خبره زما ډېره خوښه شوه او دې خطاب نه زه خبر شوم چې په اسلام کې د حضرت مریم څه مقام دی او دا چې په قرآن کې هم د حضرت مریم علیه السلام تعریف شوی دی. زما خیال چې دا یوه ډېره لطیفه نکته ده چې په کار ده چې هغو ټولو عیسایانو ته دې وښیلی شي چې کوم د اسلام خلاف خبرې کوي. زه د اسلام نه دومره خبر نه وم خو د خلیفة المسیح خطاب اورېدو نه پس په ما د اسلام ډېر ښه تاثر قایم شو. یوه صحافي راغلی وه مسز برته هغوی ویل چې نن نه مخکې زه د اسلام نه بیخي خبر نه وم
خو نننۍ ورځ ما ټوله په مریم جومات کې تېره کړه او د خلیفه د جمعې خطبه او د مریم جومات د پرانیزې په حواله چې کوم خطاب و هغه مې هم واورېدو. زه هم په دغه نتیجه ورسېدم چې اسلام د امن مذهب دی. ما په خپلو سترګو ولیده چې احمدیان څومره خوش مزاجه خلک دي. نو دا نمونې دي چې خلک د اثر اخلي او دا نمونې ښودل پکار دی. بیا یوه آیرش ښځه وه، هغې ویل چې د اسلام باره کې ما ډېر نه خو بس همدومره علم لرلو چې کم په خبرونو کې ښکاري، یعنی ځان مرګي بریدونه او ترهګري. خو خلیفه چې کوم اسلام وښودلو هغه خو بیخي مختلف دی. دا اسلام خو د مینې او د امن زړه راښکونکي پیغام ورکوي. یو مېلمه چې کونسلر هم دی وایي چې دلته راتلو نه مخکې ما دا ګڼل چې ټول مسلمانان یو شان وي، بلکل هماغه شان لکه څنګه چې په میډیا ښکاري، یعنی مسلمانان ترهګري او ظلم کوي. خو د خلیفه خطاب چې مې واورېدو نو ډېر متاثره شوم، په خاص طور چې د امن کم پیغام او ستاسو چې کومه دا ناره ده چې مینه ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه. او دا مې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې جماعت احمدیه چې د کومې خبرې تبلیغ کوي نو په هغې عمل هم کوي. دنیا نن د دغه پیغام ډېر اجت لري. په کار ده چې دنیا ته دا وویل شي چې اسلام کې یو جماعت داسې نه دی چې صرف او صرف د مینې او د محبت پیغام خوروي. نو کم ځای کې چې موږ دا پیغام اورو صرف په خوشحالېدل نه دی په کار، بلکې په کار ده چې دا د موږ کې د ذمهوارۍ احساس زیات کړي. یوې کونسلرې وویل چې زما خیال دا دی چې موږ چې دې دستوري له راتلو نو هر تن تر یو نه یو حده پورې پریشانه ضرور و. خو کله چې خلیفه په خپل خطاب کې دا ذکر وکړو چې دلته موجود ځینې خلک به د اسلام باره کې ځینې ویرې او ځینې خدشات لري، نو څنګه چې هغوی دا خبره وکړه نو هر څوک مطمئن شو او بیا ډېر په آرام دا خطاب ټولو واورېدو. بیا یو صحافي وویل چې دا خطاب انسان په سوچ مجبوروي. هغه وویل چې په تقریر کې دوی د اسلام احمدیت وضاحت وکړو او ویل چې ځینې شدت پسندو دا مذهب وران کړی دی. دوی ډېر په ښه ډول د اسلام د امن او د مینې او د برداشت تعلیم وړاندې کړو او دا تقریر ډېر مدلل او واضح و او دې نه موږ ته ډېر علم ترلاسه شو. د ویل چې زه د تېرو 11 کالو راهیسې جومات پیژنم. دوی بین المذهبي پروګرامونه هم کوي او اوسه پورې د دوی دا خیال و چې دا خلک جوړې تش ښودنې لپاره دا کوي او اصل تعلیم د دوی څه بل څه دی. خو نن چې ما سره ملاو شو او هر څه په خپله ولیده نو د جومات باره کې نور هم تسلي وشوه. یوه مېلمنه چې د آیرلینډ د قومي اسمبلۍ ممبره ده، هغې ویل چې مخکې خو زه مننه کوم او بیا دا چې د خپلې حلقې ډېر خلک زه پیژنم چې ډېر فعاله دي په مقامي سطح د ټول احمدیانو زموږ معاشرې کې یو اهم کردار لوبولی دی. د جومات چې کوم د ښځو تنظیم دی د هغې لخوا هم زموږ امداد کیږي. د امداد پیسې هم دغه شان تنظیمونو له کار ده چې ورکړی شي د هر تنظیم او د جومات لخوا هم په دې هم پیژندنه زیاتېږي او د تبلیغ مواقع پیدا کیږي. بیا د ګالوې د کاونټي د ډیویژن چې کوم د پولیس چیف سپرنټنډنټ وو، هغه ویل چې دې دستوري کې شاملېدل ما لپاره د اعزاز خبره ده. زه ښه خبر یم چې اسلام احمدیت په شدت پسندۍ یقین نه لري، یعنی د احمدیانو چې کوم اسلام دی یعنی ګیګي اسلام هغه د نورو مذهبونو د برداشت تعلیم ورکوي. همدغه وجه ده چې نن جماعت احمدیه د خپل دغه جماعت نوم د حضرت مریم علیه السلام په نامه ایښی دی. بیا یې وویل چې زه په دې
अहमदियत शिद्दत पसंदी पर यकीन नहीं रखते जो अहमदी इस्लाम है और दूसरे मजहब को जो हकीकी इस्लाम है दूसरे मजहब को बर्दाश्त करने का दर्स देती है. خوشاله یم چې تاسو د جماعت لپاره د غالوي انتخاب کړی دی. السلام के नाम पर रखा है. د پولیس مشر په حیثیت کې زه جماعت احمدیه له دا یقین ورکول غواړم چې د کم تعلیم چې تاسو پرچار کوئ نو تاسو له به هر قسمه تحفظ ورکړي کېږي. نو پاکستان یا نور ملکونو کې خو زموږ جماعتونو له نقصان رسولی کېږي او دا هر څه د اسلام په نامه کېږي او عیسایان په دې فخر کوي چې تاسو خپل جماعت لپاره زموږ ښار خوښ کړو. او د دې خبرې اظهار کوي چې هر تن د عبادت حق لري. په انډونیشیا کې یا پاکستان کې یا داسې نورو ځایونو کې د پولیس د نظر لاندې تشدد روان وي. خو د عیسائی دنیا د پولیس افسران موږ ته دا وایي چې موږ به تاسو له هر قسمه تحفظ ورکولو پوره کوشش کوو. نو دا د اسلام چې کوم بنیادی اخلاق وو دا دغه خلکو خپل کړل او زموږ د مسلمانانو اکثریت یې هیرې لګیا دی. بیا یو ملما چې تجربه کار سیاستدان دی ایمان صاحب په وړومبي ځل په کال 1989 کې د سېنیټر په طور دوی منتخب شوي وو. وزیر مملکت هم پاتې شوی دی کال 2002 نه واخله تر کال 2010 پورې. د مقامي آبادۍ چې کوم امور دی د هغوی وزیر دوی پاتې شوی دی. په کال 2010 کې د سماجي دفاع وزارت دوی ته سپارل شوی و. دوی ویل چې په کال 2010 کې د سنگ بنیاد خودو چې کومه دستوره وه په هغې کې هم د شمولیت موقع ماته ترلاسه شوې وه او زه خوشحاله یم چې نن دا جومات مکمل شو او د پرانیزې دستورې له هم زه راغلم. د مینې او د محبت چې کوم د جومات تعلیم دی هغه نه زه ډېر متاثره یم. دوی وایي چې جومات همیشه دا ثابته کړې ده چې دا د خپلو اعلی مقصدونو مطابق کار کوي. د جومات لکه څنګه چې بین المذهبي کانفرنسونه منعقد کړي دي او مختلف مذهبونه په یو پلیټ فارم راغونډ کړي دي د نه زه ډېر متاثره شوی یم. د جومات ساوند سیستم لپاره چې کومه کمپني وه د هغې مالک یو عیسائی دی مسټر فینټن هغوی هم راغلي وو. د دورې نه مخکې هم هغوی کار کولو بیا وروسته هم هغوی لیده څنګه چې مال ته جمع ورکولو او د جمعې لمونځ هم چې موږ کولو. هغه ویل چې په مذهبي طور زه یو کاتولیک یم او چرچ ته هم ځم خو دلته چې راغلم نو زه محسوسوم چې زما ژوند کې یو بدلون را روان دی او جومات ته چې راغلم نو یو سکون راته محسوسېږي. چرچ خو ما هېچېرم خدای بیا نه موندو خو چې کله راسم ما دلته خلیفة المسیح ولیده چې هغوی جمع ورکوي نو دلته راته خدای ښکاره شو. دلته ما خدای بیا موندو. ما خلیفه سره سجدې کړې دي او دعاګانې مې هم کړې دي. ویل چې ما له مونځ خو نه راځي خو څنګه چې تاسو حرکت کولو نو ما هم تاسو سره هماغه شان حرکت کولو او په سجدې کې مې تاسو لپاره ډېرې دعاګانې وکړې. بیا د پرس په ذریعه هم چې د تبلیغ د اسلام د پیغام د خپرولو چې یوه لویه وسیله ده د هغې په ذریعه هم ډېر کار وشو. د هغوی یو ټي وي دی TG4 په هغې کې خبر نشر شوی و او زه یې ښودلی وم چې ما خطبه ورکوله. دا د پوره ملک چینل دی او د یوې اندازې مطابق تقریبا 15 میلیونه خلک دا ګوري. تقریبا پوره آبادي یې ګوري. بیا یو RT ریډیو چینل دی RTT خو دلته TV چینل خو دلته په سکای هم راځي خو د ریډیو اوریدونکي تقریبا 1 میلیون خلک دی. هغوی د جمعې ریکارډینګ هم کړی و او د جمعې لمونځ نه پس نه لږ ساعت پسې زما انټرویو هم کړی و او د هغوی په خپل پروګرام کې تقریبا هماغه شان بغیر د څه ایډیټینګ نه اورولې وو. بیا د RT1 نماینده چې زما انټرویو کولو
نو د اسلام باره کې دا پوښتنه وکړه जुमा भी रिकॉर्ड किया था कुछ और उस जुमे के बाद फिर मेरा इंटरव्यू भी लिया था जिसको उन्होंने अपने प्रोग्राम में چې تاسو خدا ناره پورته کوئ چې مینه د ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه نه، نو په مسلمانې دنیا کې دا هر څه کېږي، نو په دې تاسو فکرمند یا پریشانه کېږئ نه. वन के نو ما ورته وویل چې اسلام خدا ښایي چې د چا حق مه وهئ، حق تلفي مه کوئ، زیاتې مه کوئ، इस्लाम के او موږ خو د اسلام په حقیقي تعلیم عمل کوو हिस्से नहीं है او په دغه بنیاد دا زموږ ناره ده. या परेशान नहीं करता आपको। जिसमें मैंने यही कहा था उनको कि इस्लाम तो ये सिखाता है اسلام موږ ته دا ښیي دی چې خدای یو دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه رسول دی او خدای رب العالمین دی، ټول جهانونه پالي، ټول جهانونو رب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې خدای پاک فرمایي چې هغوی رحمت للعالمین دی، نو یو رب دی چې ټول جهانونه پالي इस्लाम में ये सिखाया او یو نبی دی چې د واړو جهانونو لپاره رحمت دی. نو دا څنګه کېدی شي खुदा जो है چې د اسلام تعلیم کې به چرته د چا حق وهلو یا په چا د ظلم ذکر وي؟ نو دا هر څه دروغ دی او د اسلام بنیادی تعلیم عمده دی. بهرحال په دې هغوی کافي متاثره وو. जो तमाम जहानों के पालने वाला है بیا नबी है نور قسمه زیاتو د طالبان باره کې هغوی پوښتنې کولې او د داعش باره کې هم هغوی تپوس وکړو. نو ما ورته همدا وویل چې دا هر څه غلط دی. ये सब झूठ है और इस्लाम की तालीम की बुनियाद ही है بیا هغوی تپوس وکړو چې د دنیا باره کې به تاسو څه وایئ. نو ما ورته همدا وویل چې څنګه چې په تیزۍ دنیا په فسادونو کې ګیریږي لګیا ده، जातियों के बारे में نو په دې کې سوال صرف د اسلامي ملکونو نه دی بلکې د یورپ ملکونه هم پکې شامل دي. او په دې کې چې او په دې چپې کې د ګیریدونکو ملکونو شمېر مسلسل زیاتېږي لګیا دی. نو که د صبر او د تحمل مظاهره ونه کړای شوه او د امن د قایمولو کوششونه په سم تور ونه شو، نو یوه ډېره لویه تباهي به راشي چې کابو کول به یې ګران وي او دا تباهي به دریم عالمي جنګ وي. نو په خپلو خبرونو کې هم هغوی د دې ذکر وکړو. همدغه شان زموږ د آیرلینډ د جماعت صدر او مبلغ انچارج انټرویو هم هغوی کړی و. अमन के क़याम की कोशिशें सही तरह او د ګالوی چې کوم FM ریډیو دی तबाही په هغې نشر کړی و. د هغې د اورېدونکو شمېر 1,15,000 سره دی. खबरों में जिक्र किया بیا د آیرلینډ چې کوم قامي اخبار دی آیرش ټایمز، هغې کې خبر راغلی و په 29 ستمبر दिया उन्होंने او د خبر تقریبا د صفحې 4مه برخه نیولې وه. خبر سره د جماعت او زما تصویره مو आज़ादी 1,35,000 है। انټرویو اخیستلو هم هغوی راغلی وو. फिर आयरलैंड के नेशनल अखबार है आयरिश टाइम्स څه جملې د انټرویو په حواله هغه خبر سره یې ورکړی مې. को और पूरे तकरीबन पौने सफ़े की खबर थी د دې اخبار د لوستونکو شمېر 1,00,000 मस्जिद के साथ او 1,80,000 دی او په انټرنیټ تقریبا 4,00,000 او 4,80,000 نه زیات خلک راځي او دا لولي. कोर्ट की उसने बयान किए انټرویو کې هغوی دا تپوس کړی و چې ولې احمدیت قایم شوی دی او تاسو کې او نورو مسلمانانو کې څه فرق دی. نو ما ورته وویل چې د ټولو نه لوی فرق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشنګویۍ مطابق دا دی چې یوه داسې زمانه به راځي او بیا هغه زمانې کې به د مسیح موعود علیه السلام ظهور کېږي. نو هغه وخت بېشکه چې د مسلمانانو جوماتونه به آباد وي او د هدایت نه به خالي وي. है क्यों अहमियत او د حدیث په روح چې دا ټول کم تعلیم دی، बताया نو دا مې ورته بیان کو यहाँ हजरत او बया مې ورته دا وویل के मुताबिक है कि ऐसा چې دا داسې نه ده چې بس फिर मसीह मौद अलैहिस्सलाम د چا په وینا به خلافت قایم شي او یو مسلح به راشي او دعوه به وکړي، بلکې خدای پاک نشانونه ښودلي وو چې پکې یو آسماني نشان د سپوږمۍ او د نور ये सारी تندر نیولی و. सारी इनको बयान की نو دا خبرې مې ورته وکړې او هغه ځان سره لیکلې مې او د ځینو یې شاید چې ذکر هم کړی دی. कि खिलाफत किसी कहने से कायम हो जाए या रिफॉर्मर همدغه شان د جوماتونو ازادي
जिसमें से او د تحفظ په حواله هم ډېر خبرې شونه. بهرحال په مجموعي تور चांद और सूरज میډیا تقریبا په هر لحاظ ریډیو هم ټي وي هم او اخبار کې هم تشریح شوی وو او په ټول ملک کې دا خبرونه ښه خوره شوي وو او داسې د جماعت او د اسلام پیژندنه هم وشوه. نو چېرته چې موږ جماعتونه جوړو نو هلته بیا د خدای پاک له طرفه د اسلام د तकरीबन حقیقي تعلیم د خورولو غیر معمولی سامان هم پیدا کیږي. और पूरे د خدای پاک تاییدات ظاهریږي او دا هم د خدای پاک احسان دی फैलनी और जमात का और इस्लाम का چې هغه زما دوروله په غیر معمولی طور برکت بخي. बस जहाँ हम बस دا ټول برکتونه او تاییدونه او د تبلیغ او د پیژندنې چې کومې نوې لارې دي की तालीम دا د خدای پاک د هغه لوز مطابق دي چې کومې د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړی وو. زموږ کوشش خو معمولی وي او د خدای پاک عنایتونه بې شمېره फैली तौर पर او په دې د هر احمدي ایمان सब बरकत और ताईद او ایقان نور مضبوطیږي او په کار ده چې داسې هم شي. रास्ते हैं अल्लाह ताला के इस حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम حیرانېږم چې خدای پاک حق روښانه کولو لپاره او زموږ د دغه سلسلې تایید لپاره دومره په کثرت زور ورکوي خو بیا هم د دغو خلکو سترګې نه غړېږي. فرمایي چې دا هم د خدای پاک عادت دی چې د مکذبینو تکذیب د خدای پاک होना चाहिए. ریښهونه راکاږي. हज़रत मुस्लिम هغوی فرمایي چې یو مخالف ماته یو ځل خط لیکلی و چې خلکو ستاسو مخالفت کې څه کمی نه دی پرېښی इस सिलसिले की ताईद خو د یوې خبرې جواب مو سره نشته چې دومره مخالفت نه باوجود هم تاسو په هر خبره کې کامیاب شئ. मुकज़्ज़बीन की तकज़ीब खुदा ताला के निशानात खींचती है. په دې موږ نه پوهېږو چې موږ مخالفت کوو او کامیابي بیا هم تاسو ته ترلاسه شي. همدغه سوال نن هم دا خلک کوي خو د خدای پاک تاییدات एक बात का حضرت مسیح موعود علیه السلام سره دی कि बावजूद इस मुखालफत के او دا دوی کتل هم نه غواړي. बात में कामयाब भी د دوی چې کومې تشه د نامې عالمان دي هغوی د دوی په عقل داسې कि हम मुखालफत करते हैं कामयाबी आपको हासिल रहती है. د هغوی په عقل داسې پردې پرتې دي چې د رڼا په ځای د تیارو دوی لټون کوي. د خدای پاک د خفګان مشاهده دوی بار بار کوي خو بیا پام نه کوي دې طرف ته. دا قدرتي آفتونه دي د مسلمانانو قابل رحم حالت دی قتلونه دي غارتګري ده دې طرف ته دوی سوچ نه کوي چې دا په موږ څه کېږي لګیا دي. آیا موږ په اسلامي تعلیم عمل کوو؟ آیا د خدای پاک د انعامونو وارثان موږ شو؟ په خپلو حرکتونو موږ دنیا د اسلام طرف ته راکاږو یا د دې نه متنفره کو لګیا یو؟ بهرحال خدای دې وکړي چې د دغو تشه د نامې عالمانو او د خودغرضه لیډرانو د پنچ نه دی دا مسلمانان راوځي او د اسلام ښایسته تعلیم باندې عمل کوونکي او دا تعلیم خورونکي د دوی شي अपनी इन हरकत से او هغه امام د دې اومني खींच रहे हैं या چې کوم خدای پاک د مقصد لپاره را لېږلی دی. बहरहाल زموږ خلکو دوی وژني करे कि ना وایي د دې په نتیجه کې खुद دوی سکون بیا موملی کېدي इस्लाम की खुसूस तालीम هر ورځ نه और इसको फैलाने نو په هفته کې خو یقینا چې په سوونو خلک د دوی مري. और उस इमाम هم پاکستان ته وګورئ نو هر طرف د فساد د بېچینی ده. ने इस मकसद के लिए भेजा है. بهرحال خدای پاک دې موږ له هم توفیق راکړي چې موږ خپل فرایض په احسن رنګ کې او په پوره ډول सुकून मिलता है. پوره کړو. उनके सैकड़ों نن به هم زه د یو شهید جنازه کوم چې په میرپور خاص کې पाकिस्तान شهید کړی شوی دی हर तरह बेचैनी है. او دوه نورې جنازې هم دي. बहरहाल یوه خو حاضره جنازه ده भी तौफीक अता फरमाए. او هماغې سره به نورې جنازې هم کېږي. ډاکټر روبینا کریم صاحبه د ډاکټر ابوالمنعم صاحب آیرلینډ اهلیه وه په 28 ستمبر په حق رسېدلې ده. ان لله و انا الیه راجعون. دا د راولپنډۍ د محمد کریم قریشي صاحب لور او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي حضرت حافظ محمد امین صاحب نوسای وه. په کال 2000 کې د آیرلینډ ته واده شوې راغلی وه
او د دې ځای جماعت کې یو اوږدې مودې پورې دوی ته د لجنه جنرال سکرټري او د سکرټري مل په تور د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. همدغه شان په کال 2009 نه واخله تر خپل وفات پورې دوی د لجنه د مقامي نائب صدر په تور هم ډېر په روڼ تندي خدمت کړی دی. دلته جماعت یا د مونځ لپاره څه مرکز نه و، نو ډېرو کلونو پورې د جمعې د مونځ انتظام هم د دوی په کور کې به کېدو. ډېرې په خوش اخلاقۍ به دوی د مېلمنو مېلمستیا کوله، د مونځونو پابنده وه، دعاګانې به ډېرې کولې، مینه ناکه، خوش مزاجه، د مېلمه خاطر کوونکي، د غریبانو خیال ساتونکي او د خدمت خلق جذبه ډېره لرله. هر چا سره به ښه اخلاق او ښه سلوک لرلو. صابر او شاکر او چندې به باقاعده ورکولې. مالی قربانۍ کې به هم د ټولو نه وړاندې وه. لږې مودې راسه بیماره وه، د کینسر تکلیف هم ورته، خو ډېر په صبر او په حوصله د بیمارۍ دا ورځې تېرې کړې دي. هېچېرې د ناشکرۍ څه کلمه د دوی په خوله نه ده راغلې. ما له راغلی وه ملاقات ته، ډېر همت یې کړی و. ماشومان یې واړه دي، فکر بس ورته همدا و چې چېرته زما دا ماشومان په دغه ماحول کې خراب نه شي. دوی لپاره دعا کوئ چې خدای به فضل وکړي او د دوی ماشومان د تل په خپل حفاظت کې خدای وساتي. د جومات پرانیزه د بیمارۍ په وجه رانغله شوه، خو د خالي په ورځ د خپل خدای مخې ته حاضره شوه. لکه څنګه چې ما وویل چې د خاوند نه علاوه د دوی 2 زامن دي او دواړه وقف دي. دا د کوم شهید چې ما ذکر وکړو دا مکرم مبشر احمد خوسا ابن مکرم محمد جلال صاحب او سیټلایټ ټاون میرپور خاص دی. په 22 سپتمبر د شپې 9:30 بجې کم کلینیک کې به چې دوی پریکټس کولو د هومیوپیتیک د ډسپنسرۍ، نو د هغې مخې ته نامعلومه کسانو په دوی ډزې وکړې او شهید یې کړل. انا لله و انا الیه راجعون. د تفصیلاتو مطابق ډاکټر مبشر صاحب د میرپور خاص په سانګړ بایپاس روډ باندې مالی کالونۍ کې چې کوم د هغوی کلینیک وو، هلته د زنانو طرف ته د مریضانو معاینې نه پس د نارینه‌و طرف ته راغلل. ولا په کرسۍ ناست نه و چې په موټر سایکل سواره 2 نامعلومه کسان راغلل او یو پکې کلینیک ته راننوتو او په مکرم مبشر احمد صاحب باندې ډزې وکړې. د فایرنګ په نتیجه کې 5-6 ګولۍ د مرحوم په سر او په سینه ولګېدې چې ته دیو پټه کې وفات شول. انا لله و انا الیه راجعون. د ډاکټر صاحب خاندان ډېر غازي خان سره تعلق لرلو. په کال 1954 کې د دې والد مکرم محمد جلال صاحب د سند او مرکوټ د ضلع یوې علاقې نورنګر ته کډه وړې وه. د مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د والد صاحب په زیره په کال 1954 کې شوی و. دوی د حضرت عبدالمسیح ثاني په لاس بیعت کړی و. د ډاکټر صاحب شهید والد صاحب چې احمدي شو نو کوروالاو له کوره وایسته، نو دوی له مکرم غلام رسول صاحب او محمد آباد پناه ورکا او خپل لور محترمه مریم صدیقه صاحب هم ورته وعده کړه چې محنتي او مخلص انسان دی. د واده نه پس محمد جلال صاحب کنډري ته لاړل. هلته هغوی د اوړو جرنده ولګوله. په کال 1940 کې مخالفینو د دوی جرندې ته اور ورته کړی و. د کور سامان هم ورله لوټ کړی و او بیا په کور باندې هم کاڼي ویشتي و. بهرحال د شهید مرحوم والد صاحب هم ډېرې سختې لیدلې وې. شهید په کال 1958 کې پیدا شوی و. میټرکه پورې تعلیم په مرکوټ کې حاصل کړی و. محمد آباد کې هلته د جومات ځمکې دي. دې نه پس دوی کراچۍ ته لاړل. خپل نیاله FA پاس کو، بیا د DHMS کورس او د ډسپنسرۍ کورس وکړو. د واده نه پس په کال 1995 کې دوی د ماشومانو تعلیم لپاره میرپور خاص ته کډه یوړه او لږې مودې پس هلته کلینیک شروع کړو. خدای پاک د مرحوم په لاس کې ډېره شفا ایښې وه. د علاقې چې کوم مالدار خلک وو او د ځینو نورو خلکو هم دوی خانداني ډاکټر وو، هومیوپیتیک علاج به کولو. ټول خلک خبرو چې دوی احمدي دي، خو چې د چا مخالفت نه و کړی. کلینیک سره جوخت د غیر احمدیانو جومات هم و. د هغه جومات امام هم چې د مخالفت څخه خبره نه و کړې.
بلکې ډاکټر صاحب سره ښه سلوک کولو. نو د خدای پاک په فضل سره مولیان هم داسې دي چې شرافت لري. خدای پاک د دغو خلکو له نور هدایت ورکړي. د شهادت په وخت شهید مرحوم د نوموباینو د تربیت د سکرټري په تور خدمت کولو. د نه علاوه هم ډاکټر صاحب په ډیرو تنظیمي او جماعتي عہدو د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. د ډاکټر عبدالمنان صدیقي صاحب شهید د امارات په دور کې دوی د ضلعي عاملې رکن وو. کم نوموباین چې به راتله نو د هغوی د روټۍ انتظام به دوی کولو. که هغوی سره به کرایه نه وه نو د خپل جیب نه به د هغوی کرایه ورکوله. د خدمت خلک ورته ډېر شوق و. کشمیر کې چې زلزله راغلې وه نو د میډیکل ټیم سره دوی هلته تللي وو. 2 ورځو پورې د خدمت موقع ورته ترلاسه شوې وه. د قربانۍ په میدان کې په وړومبي صف کې شامل وو. د میلمه خاطر به ډېر کولو. د خپلو ملګرو او د جماعتي عهدهدارانو د دعوت اهتمام به کولو. طبیعت نه ډېر ساده و. خلافت سره د ډېرې مینې او د عشق تعلق و. د اطاعت جذبه غیر معمولي وه. مونځ به په وخت او سره د جمع کولو. نفلونه به کول. درود به وی. همیشه به په نرمه لهجه کې خبرې کولې او همیشه به خلک معاف کول. اعلی اخلاق لرل. شخصیت ډېر باوقاره او روبداره و. 40 کاله عمر و. موسی و د خدای پاک په فضل. او سکرټري مال وی چې او د وسایل دفتر والا هم وی چې ډاکټر صاحب چندې ورکولو کې فعال وو او همیشه د خپل بجټ نه زیاته او په وخت د وصیت چنده ورکوله. ماشومانو له د اعلی تعلیم ورکولو شوق لرلو. د دوی 2 لوڼه دا وخت میډیکل کالج کې سبق ویلګیا دي. 2 زامن هم سبق وی. د درود شریف او د دعاګانو ذکر مو وکړو. دوی د پان عادت لرلو خو هغه ځکه پرېښودل چې زیات ورد به چې کول غوښته نو د پان د لاسه به نه شو کولی. د دوی کشر ورور محمد بلال صاحب د شهادت نه 100 ورځې مخکې خوب لیدلی و چې په یو چت د دوی ورور مکرم ډاکټر عبدالمنان صدیقي صاحب شهید سره یو ګوټ کې ولاړ دي او باقي خلک بل طرف ته دي. همدغه شان د ډاکټر صاحب شهید والدې خوب لیدلی و چې ټولو وروڼو خویندو کې دوی په یو اوچت مقام ولاړ دي. د شهید مرحوم په لاواحقینو کې د دوی پلار جلال احمد صاحب، والدې مریم صدیقي صاحبې نه علاوه اهلیه محموده بیگم صاحبه او 2 لوڼه ګرانه عزیزه بلوچ صاحبه چې کراچۍ کې د سلسلې د مربي اسدالله رنج صاحب اهلیه ده او په کراچۍ کې د میډیکل تعلیم هم کوي. او د 21 کالو بل لور ګرانه ناجیه نگار دام د حیدرآباد میډیکل کالج کې سبق کوي. زمانو کې یو د 13 کالو زوی دی چې FSC کړی ده او مخکې د انټر ټیسټ تیاری کوي او بل زوی د 15 کالو دی. خدای پاک دې د شهید مرحوم درجات بلند کړي او د دوی اهلیه او ماشومانو مور پلار له صبر او حوصله ورکړي او د ماشومانو حامی او ناصر دي شي او کم خواهشات چې دوی د خپل اولاد باره کې لرل خدای دې هغه پوره کړي. عطا الوحید باجوړ صاحب چې د ربوي جامع کې د استاد په تور کار کوي د مبشر صاحب باره کې لیکي چې زم د میرپور خاص یم او الته زمون کور د ډاکټر صاحب کور سره جوخت دی. ځکه د جوخت نه د ډاکټر صاحب د لیدو موقع راته ترلاسه شوې ده. ډېر خوش مزاجه شخصیت هغوی لرلو. هر چا سره به په خندا خبرې کولې. کم مجلس کې به چې هم دوی ناست وو نو فوراً به د هغه یوه برخه شول. په خپلو مزیدارو خبرو به هغه مجلس کې خندا خوره کا. دوی لیکي چې په اوړي کې به چې کله هم زه میرپور خاص ته تلم نو په جومات کې به مې دوی سره ملاقات کېدو او زما د واقفې زندگی کېدو په وجه به دوی ما سره په ډېره مینه او په عاجزۍ ملاوېده. حالانکې عمر کې ما نه مشر و خو زما د مربي کېدو احترام به دومره کولو چې ماله به په شرم راتلو. د دوی په مخ چرم د غصې او د تنګ نظرۍ اثر چا نه دي لیدلي. همیشه به خندل او سره د یو پر رونقه مخ په خلکو سره ملاوېده. د علاقې خلک هم حیران دي چې په څه وجه دوی شهید کړی شوي دي. یو همدرد انسان و. د انسانانو د خدمت جذبه پکې ډېره وه. د دې خبرې اظهار د دوی د شهادت په موقع د خلکو له طرفه په واضح ډول شوی ده.
دوی لیکي چې د ماشومانو حوصله هم ډېره زیاته ده. د خدای پاک په فضل وایي چې ما دوی سره خبرې کړې وې د افسوس لپاره، نو زما خیال چې ما پیژني نو چېرته جذباتي نه شي، خو بالکل یې ونه ژړل، بلکې ما ته ویل چې مربي صاحب د میرپور خاص 2 شهادتونه شول. د لجنه پخوانی صدر وایي چې د شهادت په موقع غیر احمدیات هم افسوس له راغلي وو. 2 ښځې راغلې وې افسوس له د هغه علاقې نه چېرته چې هغوی کلینیک کولو. وایي چې موږ به د ډاکټر صاحب نه دوایي اخیسته او ویل چې یو ځل یوه غریبه ښځه دوایي لپاره راغلې وه، ډاکټر صاحب ورله دوایي ورکړه او څه پرهیز یې ورته وښودلو، نو هغې ورته په نه زړه ښه وویل، خو د هغې د انداز نه ښکاره وه چې هغه به پرهیز ونه کړی شي ځکه چې عاجزه غریبه وه. نو مبشر صاحب شهید په فوراً پوه شو، هغوی ورته د فیس پیسې هم واپس کړې او ور د پاسه یې هم څه پیسې ورله نورې ورکړي چې دا پیسې واخله او د پرهیز څیزونه به ته خامخا اخلې، علاج به مکمل کړې او د خوراک خیال به ساتې. او غیر احمدیانو ښځو دا مو وویل چې تاسو خو د انسانیت خدمت کوئ او د غیر احمدیان ستاسو هماغه خلک وژنئ چې کم د انسانانو خدمت کوي لګیا دي. د دوی جوړه دا خیال چې د دوی د ظالمانه او د درندګۍ نه ډک چې کم حرکتونه دي هغه به زموږ ایمانونه کمزوري کړي، خو د خدای پاک په فضل دې نه پس ډېر خطونه ماله راغلي دي چې موږ په ایمان قایم یو، د فکر هېڅ خبره نشته. خدای پاک د یو شهید په بدل کې زرګونو احمدیان موږ له راکړي. دا د خدای پاک سلوک دی موږ سره. بهرحال موږ ته دا دعا کول پکار ده چې پاکستان کې د خدای پاک احمدیان په هر لحاظ خپل حفاظت کې وساتي. د دوی رور هم لیکلی دي چې ډېر په حکمت به د ټول خاندان کارونه هوارول، ټول خاندان به دوی سره مشوره کوله، د خپلو ورونو خویندو خیال به دوی ساتلو، د دوی د یوې خور څه مالي مسلې وې، د هغې خاوند په څه وجه جیل ته تللی و، نو د هغې د ماشومانو ډېر خیال ساتلی و. د نومباینو خدمت کې به هم هر وخت مصروفه و. درېیمه جنازه د الحاج سسټر نعیمه لطیف صاحبې ده. دا د زاین د جماعت نائب صدر او د امریکې د انصار الله نائب صدر مکرم الحاج جلال الدین لطیف صاحب اهلیه وه، لږې مودې راسې بیماره وه. په 23 ستمبر کال 2014 د ماسپښین د مونځ تیاری کوله چې په حق ورسېده. انا لله و انا الیه راجعون. سسټر نعیمه لطیف په 21 مئی کال 1909 کې په یوه عیسائی کورنۍ کې پیدا شوې وه. دوی د ویسټ ورجینیا یونیورسټۍ نه تعلیم ترلاسه کولو نه پس د امریکي فوج د طب په شعبې کې رضاکارانه تور کار شروع کړی و. د جنگ دوران چې کوم فوجیان به زخمیان کېده د هغوی خیال به یې ساتلو. په معاشه کې په خپلو ذمهوارو پوهه او امن پسنده او د قانون پاسداره ښځه وه. کال 1994 کې دوی احمدیت قبول کړی و او په خپله مطالعې نه پس ډېرې په تیزۍ په ایمان او په اخلاص کې ترقي کړې وه. ان تر دې چې کال 2000 کې د انګلستان جلسه سالانه کې چې د دوی حضرت خلیفة المسیح رابع رحم الله تعالی سره ملاقات وشو، نو حضور دوی ته فرمایلی وو چې دا څه ښکاري لکه چې تاسو پیدایشي احمدي یې. دوی د جمعې مونځ په خپل ژوند کې چېرته نه و پرېښی. جماعتي پروګرامونو کې به باقاعدګۍ سره شامله ده. روجې چې نه وې پرېښی. دې نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق باقاعدګۍ سره به هره هفته نفلي روجې به هم دوی نه وې. اعتکاف ته به هم کېناسته. د خدمت خلق کارونو کې به ډېره وړاندې وه. کم ضعیف او کمزوري خلک به چې په خپله جومات ته نه شو راتلی، نو هغوی لپاره به یې په خپله د ګاډي تنظیم کولو. په کال 2002 کې سره د خاوندو د امریکې د جومات یو لوی وفد سره د بیت الله د حج سعادت ورته نصیب شوی و. جمعې مونځ کې شاملېدو لپاره به یې په خپلو ماشومانو د سکول نه چوټي کوله. خپل کور کې د سهار مونځ نه پس ټول خاندان کې د قرآن د تلاوت عادت پیدا کړی و. د ماښام مونځ به د دوی په کور کې په جمع کېدو، نو پکې به د مالي ماشومان هم شامل کېده. د مالي ماشومان هم پکې شامل
شامل ده. مالی قربانۍ کې به هم وړاندې وه. خاوند به چې ورلسه زیور د تحفې په تور ورکو نو هغه به د جوماتونو لپاره په چندې کې ورکړه. د عمر په آخري برخه کې خاوند ته ویلي وو چې تاسو چې اسم سره تحفه راکړئ نو هغه زه د جومات فنډ کې ورکړم، نو تاسو دا تحفې اخیستو په ځای نیغ په نیغه دا پیسې زما له طرفه جومات له ورکوئ. نو داسې د اخلاص څنډه کې خزم خدای پاک جومات له ورکړی دی. مزاج کې ډېر انکسار و، د غیبت نه به سخت نفرت کولو. د دوی په موجودګۍ کې چېرته یوې ښځه د بلې ښځه باره کې څه قسمه منفي خبره کوله نو دوی به د څه قسمه تسبسب نه بغیر ورته وویل چې زه د چا غوښې نه خوړل غواړم. دوی مخې ته به د چا جرأت نه و چې غیبت یې کړی وي. کاشکې دا عادت صرف په ښځو نه بلکې په سړو کې هم پیدا شي نو د ډېرو قسمه جګړې، فسادونه، رنجشونه به ختم شي زموږ د جومات نه. خلافت او خلیفه سره د عشق تر حده مینه کوله او د خلیفه اطاعت ور لپاره وړومبی ترجیح وه. حضرت خلیفه المسیح ثالث چې د امریکې دوره له تللي وو نو هلته په یوې یونیورسټۍ کې د پردې اهمیت باره کې دوی د حضور خطاب واورېدو نو هغه وخت یې حجاب شروع کړو او هغه زمانه کې د خپل علاقې واحده ښځه وه چې اسلامي پرده به یې کوله. دعا لپاره به باقاعده لیکل، ډېر تعلق به ساتلو. دلته هم ډېر ځل جلسو له راغلی وه او ما سره هم څو ځله ملاوه شوې وه. ډېر د اخلاص او د وفا تعلق و د هغوی. په نارت جرسي جومات کې د لجنه د وقف جدید قامي سیکرټري او د امریکې د رشتناتي ټیم کې هم دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د خدای پاک په فضل موسیه وه. د دوی په غمزپلیو کې د خاوند مکرم جلال الدین سیف نه علاوه 3 سامان او یوه لور شامله ده. ټول ماشومان د سلسلې کارونو کې برخه اخلي او په جوماتي عهدو فایز دي. ټول خاندان د خدای پاک په فضل ډېر د وفات تعلق لري. جلال صاحب په خپله هم د هغوی اولاد هم ډېر خدمتګاره دي او لورې خو زما په خیال دوی ټولو کې د اخلاص او د وفا په لحاظ وړاندې هر کال د جلسې له راځي. خدای پاک د مرحومې درجې بلندې کړي او ورسره د مینې او د مغفرت سلوک وکړي. د دوی خاوند او بچو له دې هم حوصله ورکړي او د غم زغملو توفیق دې ورله ورکړي. همیشه دې د دې مشکلات لرې کړي. بیٹی تو میرے خیال میں ان کی سب سے زیادہ اخلاص و وفا میں بڑی ہوئی ہے. ہر سال یہاں جلسے پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور یوه جنازه حاضر هم ده نو ځکه د جمعې لمونځ نه پس زه بهر لاړ شم او جنازه به کوم. احباب به هم دلته جومات کې صفونه سم کړي او ما پسې به لمونځ وکړي. یہ جنازہ کیونکہ حاضر بھی ہے اس لیے نماز جمعہ کے بعد میں باہر جا کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اب آپ یہیں مسجد میں ہی صفیں درست کر کے نماز پڑھیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.